د دې سره سره تاسو ته دا هم څو لږ تاسو ته نور هم دې دوران کې جنا پالیسیانې اگر موږ هغې طرف ته لاړ شو بیا ونس اگین I will come back to what had happened in during the constitution and what Jinnah wanted in fact from the constituent assembly. هغې څه pronouncements و هغې پالیسیانې څه نوې ملک دپاره زه هغې طرف ته به هم راځم. دې دوران کې پاکستان ما چې کوم لږ شانتې هایلایټ کړه چې اقتصادي طور ډېر زیات کمزور و. هغې وجه دا و چې پاکستان چې څومره انډیا نه اساسي پاکستان ته ملاوېدې اسیټس چې کوم تقسیم و لازمي خبر ده موږ ته هم څه نه څه ملاوېده نوي ګورنمنټ انډیا کې و هغه ته هم څه نه څه ملاوېده. هغه چې کم پاکستان حصه کې و هغه پاکستان ته پورا ملاو نه شو یعنی که 50 کروڑ تقریبا موږ دا ایکسپیکټ کول چې موږ ته دا روپۍ به ملاو شي لیکن زیات نه زیات پاکستان ته 50 کروڑ په ځای 20 کروڑ پاکستان ته هغه اساسي ملاو شو. پاکستان اقتصاد ډېر زیات کمزور حالت کې و. دې دوران کې حیدرآباد دکن چې کم مشر و لایق حسین هغې پاکستان ته چې دی یو زبردست شانتي یو ګرینډ شانتي ګرانټ ورکړه او هغه د وجه چې دی پاکستان چې دی ښه بهتر طریقې سره مخکې روان شو. 1400 سیول سرونټس ټول انډیا کې یونایټډ انډیا کې او هغې کې پاکستان حصہ کې صرف اور صرف 80 کسان راغلل چې کم پاکستان طرف ته شو او د وجه پاکستان یو زبردست اقتصادي بحران نه تېرېده. د دې حالاتو کې جنا ډېر سیګیشیس یو ډېر دانشمندانه عمل وکړو او سټیټ بینک هغې پاکستان دپاره چې دی هغه جوړ کو او دې سره سره پاکستان خپل یو کرنسي هم راله رو پاکستان خپل خپو ته ودرېدل شروع کړه. جنا پالیسیانې ډېر زیات امپورټنټ دي موږ ته پکار دی چې هغه طرف ته خاص طور وګورو هغې طرف ته یو رڼا واچو. جنا wanted to have a beautiful vibrant country. مذهب په نوم خو هغې پاکستان واغسته خو دا شی هم ډېر زیات اهمیت لري چې موږ دا هم هایلایټ کړو چې مذهب په نوم څنګه جنا چې کله دلته پاکستان ته راغله ویسټ پاکستان ته انډیا نه نو ټولو نه اول هغې دا خبره وکړو چې مذهبي هر چاته به ازادي مذهب په نوم خو ملک جوړ شوي و نو دا څنګه و. در حقیقت دا مذهب په نوم ملک چې کم جوړ شو هغې کې جنا ته یو فیر و. یو زمانه کې جنا د مسلم لیگ او د کانګرس دونو ممبرشپ هغې اخیستی و. هغه کانګرسیانو سره هم کېناسته او مسلم لیگ سره هم کېناسته. هغې ته دا احساس شوی و چې میجورټي چې کم هندوان دي دا ماینورټي چې کوم مسلمانان دي دې سره دومره جینوین ان سنسیر نه دي. نو هغې ته دا احساس وشو چې دا خلک خو دي دا چې څنګه ګوراګان به وځي دي ځای نه برټش نو د نه پس مسلمانان هندوانو ته به سپارلی به شي او هغه سات هندوان سم کولی شي مسلمانانو سره. دا سیز جنا ته احساس وشو او هغې دا سوچ وکړه چې دا مسلمانانو دپاره یو بیل ملک جوړ کړو او تاسو ته پته ده چې هغې یو آیډیا مخکې نه علامه اقبال چې دی هغې ورکړی و 1930 کې نو دی په حساب هغې ملک جوړ کړو. یاد لري دا ډېر اهمیت شی دی. جنا چې هیڅ کلم تھیوکریټک سټیټ نه غوښتل هغه دا نه وي چې یو ډېر زیات کنزرویټیو مذهبي ملک جوړ شي. هغې وی چې د یو داسې ځای جوړ شي چې چېرته مسلمانان ازادي محسوس کړي هغې ته څوک هغې باندې څوک سختیانې ونه کړي هغه خپل یو ځمکه یي هغې او هغې کې چې دی هغه خپل مذهبي چې کوم عادات و اطوار دي یا مذهبي چې کوم طریقې دي هغې په مطابق آزادانه یو ژوند تیر کړی شي. نو دې د وجه موږ دا ګورو چې هغې جنا دا غوښته څنګه هغې دلته راغله ټولو نه اول دا وایي چې جی مذهبي هر چاته به ازادي هندوان دي که سیکان دي که عیسایان دي که مسلمانان دي هر څوک دلته آزاد دي او مذهب په حساب هېڅ قطعا هغې باندې به نی ټولو نه اول خو دا خبره وکړو بالکل مسلکي مسلې به نی دلته څوک طبقې په حساب چې دی یو بل ته تقسیم به نه کوي هغې خاص طور دې طرف ته چې دی هغه اشاره کول. بیا جنا چې کوم ټولو نه غټ لعنت ګڼل او هغې د کتلې وه هندوستان کې هغه و کرپشن رشوت ستانی
د دې ډیر زیات خلاف او خاص طور هغه بیا چې د خپل پروناونسمنټس کې خپل بیانونو کې هغه دا وینا کول چې هیڅ صورت دا شی به برداشت به نه کړی شي او تاسو ګوري چې نن پورې عمق مسلې دي چې کم چې نه هغه زمانه کې هایلایټ کړي کاش کې هغه نه مونږ سره سبق اغستې وي او سره بلیک مارکیټینګ that was once again very important thing that Jinnah wanted to target. And then once again nepotism. دا سفارشیت چې دی تاسو ګوري ټول پاکستان دی کې چې دی ډیر بد گیر دی مونږ سوچو بعضی دا داسې خلک دي چې هغه هر ځای کې ریفرنس غواړي هغه دا وایي چې جی مونږ سوچو نشو کړی چې بغیر د سفارش چرته نوکری ملاوي دي شي هغه کار کې دي شي دا سیس چې دی جنا خاص طور ټولو نه مخکې دا بنا کړی و چې مونږ دا غواړو چې څه طریقې سره دا کلچر پاکستان کې را نشي چې کم هغه یونایټډ هندوستان کې کتلې و او هغه دا سوچ کول او هغه خپل سپیچز کې دا وایي چې دا برایانې اگر مونږ کنټرول کړي نو بس مونږ هغه طوفان بدتمیزي نه به بچ شو مونږ هغه بد انقلاب نه به بچ شو یاد لري انقلاب بذات خود یو تبدیلی غټ تبدیلی تبدیلی مخکې راغلی in shape of Pakistan's creation لیکن دینه پس چې کم تبدیلی راځي هغه دا سوچ کول چې دا به ډیر زیات تلخ وي او دنه به مونږ ځان ساتو د وجه هغه مخکې نه دا مونږ ته انیومریټ کړي چې دا هغه بد سيزونه دي چې مونږ ته ځان به ساتلي ادروایز مونږ ډیر زیات نقصان کې به پریوزو تاسو ګوري دا غلطیانه چې کوم هغه هایلایټ کړي مونږ هغه بالکل خیال او نکړه او د وجه 1971 کې مونږ ګورو چې زمونږ 2 لاسونه جنا مونږ لرا کړیو او یو مونږ نه ضایع شو جنا اغزمانه کې بیا تاسو داتم تاسو ته پته پکار دا چې دا جنا او لیاقت علي خان پرایم منسٹر اف پاکستان هغه منځ کې مختلافات رااله جنا چې دی هغه ډیر هول هارټډ ویری کمیټډ کسو لیاقت علي خان was also very committed man but of course differences were there between the two او هغه د وجه چې دی بیا جنا چې دی ډیر زیات لکه لو پروفایل ته لاړ او هغه یو وجه چې دی تاسو ته پته ده چې هغه صحت هم چې هغه صحت ډیر زیات د اجازه نه ورکول چې هغه اکټیولی پارټیسیپیشن وکړي جنا د دنیا نه رخصت شي او د دې رخصت نه د دې جنا رخصت ته نه فورن پس چې دی مین اکټر چې دی د پاکستان رن کولو والا هغه لیاقت علي خان شي دا هغه زمانہ د چې کم کې چې دی مونږ ته انډیا طرف نه پریشر زیات ښکاری سکیورټي وایز او بیا د سره تاسو ګوري چې دنیا یو پکچر هم بدل شي دنیا کې داسې دي چې دو نظریاتي جنگ یو نظریاتي جنگ شروع شي دو ملکونو منځ کې and that we say communism at one end هغه سوویت یونین سپورټ کوي کیپټالیزم at the other end او هغه امریکا سپورټ کوي او بیا دا دوه چې دي ټول دنیا کې ملکونه چې دي ځان طرف ته راکاږي چې موږ سره شي تاکه یو کولډ وار چې کوم موږ وایو انټرنیشنل ریلیشنز کې هغه شروع شي دی یاد لرئ چې څومره کتابونه موږ وایو امریکایانو طرف نه مونږ هغې نه چې کله کتابونه ګورو او هغې نه انټرویوز کوو نو هغه دا وایي چې 1947 کې د پاکستان امریکایي دپاره څه خاص اهمیت نه لرل ولې چې امریکا دا سوچ کول چې سوویت یونین کمونیزم خلاف ودرېدل هغه صرف او صرف یوروپا طرف نه وي هغې دا سوچ هم نو کړی چې ایشیا طرف ته دا کیدی شي لیکن چونکه 1949 کې چین جوړ شو او چین هم کمونیست ریولوشن سره رااله نو هغه نه پس 49 نه پس دې ته دا احساس شو چې بھئی دې طرف ته هم څه توجه ورکول پکار دي اوس هم هغې دا احساس نو چې هغه دې طرف ته راشي لیکن زمونږ لږ ایشو دا جوړو مونږ دا غوښته چې دا انډیا چې کم طریقې سره مونږ ته ګوري مونږ ته ضرور پکار دی چې یو ګریټ پاور چې دی زمونږ وروستو ودرېږي دې دوران کې تاسو ګورئ چې یو سوویت یونین نه مونږ ته انویټیشن راځي چې لیاقت علي خان ته چې تاسو وزټ وکړئ او بل انویټیشن امریکې نه راځي چې تاسو واشنگټن ډي سي ته وزټ وکړئ یو شی یاد لرئ سوویت یونین طرف نه چې کوم انویټیشن راغلی هغه اول انویټیشن او دویم انویټیشن چې دی بعد کې مونږ ته امریکې طرف نه چې دی یو انویټیشن راځي لیاقت علي خان سلیکټس د سیکنډ وان هغه امریکې وزټ چې دی قبوله کړي او سوویت یونین ته نه ځي دا هغه ځای دی چې کم نه چې کم تاریخ چې دی هغه بس جوړ شي نه پورې تاسو ګوري زمونږ بالکل هغه مونږ وایو که نه چې مونږ زمونږ جوړونو کې چې دی اوس امریکا ناسته ده هغه وجه دا ده چې مونږ هغه زمانې نه هغې سره چې دی هغه زبردست یو تعلق جوړه کړه لیډیز اینډ جنټلمن پاکستان ابتدایي چې کم تاریخ ما تاسو ته بیان کړه فارن پالیسي سره
مونږ ته دا احساس کیږي چې کوم شی تاریخ کې کیږي هغه اثرات موجوده وخت پورې مونږ چې کوم دا ریټ ریس کې روان یو کنه چې نن څه دی هغې باندې تجزیه کوي بس ورسره چې دی وایند اپ کوي بس پیک اپ کوي ختم شو دا داسې نه دی یاد لرئ مونږ ته هر صورت تاریخ کې کتل دي مونږ ته دا کتل دي چې مونږ تاریخ کې څه مخکې څه کړي یو او هغې چې کوم اثرات دي هغې به خمیازې مونږ به بوکتاوو یا د هغې فایدې مونږ به نن ګټو دې سره دا پروګرام اینډ ته رسي Thank you so much. For the next episode, very soon we are going to get together. Till then, take care of yourself. Allah paman. د دې سره سره تاسو ته دام سو لږ تاسو ته نورم دی دوران کې جنا پالیسیانې اگر مونږ هغې طرف ته لاړ شو بیا once again I will come back to what had happened in during the constitution and what Jinnah wanted in fact from the Constituent Assembly. هغې څه پروناؤنسمنټس و هغې پالیسیانې څه و نوی ملک دپاره زه هغې طرف ته به هم راځم دې دوران کې پاکستان ما چې کوم لږ شانتې هایلایټ کړه چې اقتصادي طور ډېر زیات کمزور و هغې وجه دا و چې پاکستان چې څومره انډیا نه اساسي پاکستان ته ملاوېدې اسټس چې کوم تقسیم و لازمي خبر ده مونږ ته هم څه نه څه ملاوېده نوي ګورنمنټ انډیا کې و هغه ته هم څه نه څه ملاوېده هغه چې کم پاکستان حصه کې و هغه پاکستان ته پوره ملاو نه شو یعنی که 50 کروڑ تقریبا مونږ دا ایکسپیکټ کول چې مونږ ته دا روپۍ به ملاو شي لیکن زیات نه زیات پاکستان ته 50 کروڑ په ځای 20 کروڑ پاکستان ته هغه اساسي ملاو شو پاکستان اقتصاد ډېر زیات کمزور حالت کې و دې دوران کې حیدرآباد دکن چې کم مشر و لایق حسین هغې پاکستان ته چې دی یو زبردست شانتي یو ګرینډ شانتي ګرانټ ورکړه او هغه د وجه چې دی پاکستان چې دی ښه بهتر طریقې سره مخکې روان شو 1400 سیول سروینټس ټول انډیا کې یونایټډ انډیا کې او هغې کې پاکستان حصہ کې صرف اور صرف 80 کسان راغلل چې کم پاکستان طرف ته شو او د وجه پاکستان یو زبردست اقتصادي بحران نه تېرېده د دې حالاتو کې جنا ډېر سیګیشیس یو ډېر دانشمندانه عمل وکړو او سټیټ بینک هغې پاکستان دپاره چې دی هغه جوړ کو او دې سره پاکستان خپل یو کرنسي هم راله رو پاکستان خپل خپو ته ودرېدل شروع کړه جنا پالیسیانې ډېر زیات امپورټنټ دي مونږ ته پکار دی چې هغه طرف ته خاص طور وګورو هغې طرف ته یو رڼا واچو Jinnah wanted to have a beautiful, vibrant country. مذهب په نوم خو هغې پاکستان واغسته خو دا شی هم ډېر زیات اهمیت لري چې موږ دا هم هایلایټ کړو چې مذهب په نوم څنګه جنا چې کله دلته پاکستان ته راغله ویسټ پاکستان ته انډیا نه نو ټولو نه اول هغې دا خبره وکړو چې مذهبي هر چاته به ازادي مذهب په نوم خو ملک جوړ شوي و نو دا څنګه و در حقیقت دا مذهب په نوم ملک چې کم جوړ شو هغې کې جنا ته یو فیر و یو زمانه کې جنا د مسلم لیگ او د کانګریس دونو ممبرشپ هغې اخیستی و هغه کانګریسیانو سره هم کېناسته او مسلم لیگ سره هم کېناسته هغې ته دا احساس شوی و چې میجورټي چې کم هندوان دي دا ماینورټي چې کوم مسلمانان دي دې سره دومره جینون ان سنسیر نه دي نو هغې ته دا احساس وشو چې دا خلک خو دي دا چې څنګه ګوراګان به وځي دي ځای نه برټش نو د نه پس مسلمانان هندوانو ته به سپارلی بشي او هغه سات هندوان سم کولی شي مسلمانانو سره دا چیز جنا ته احساس وشو او هغې دا سوچ وکړه چې دا مسلمانانو نه دپاره یو بیل ملک جوړ کړو او تاسو ته پته ده چې هغې یو آیډیا مخکې نه علامه اقبال چې دی هغې ورکړی و 1930 کې نو دی په حساب هغې ملک جوړ کو یاد لري دا ډېر اهمیت شی دی جنا چې هیڅ کله تھیوکریټک سټیټ نه غوښتل هغه دا نه وي چې یو ډېر زیات کنزرویټیو مذهبي ملک جوړ شي هغې وی چې د یو داسې ځای جوړ شي چې چېرته مسلمانان ازادي محسوس کړي هغې ته څوک هغې باندې څوک سختیانې ونه کړي هغه خپل یو ځمکه یي هغې او هغې کې چې دی هغه خپل مذهبي چې کوم عادات و اطوار دي یا مذهبي چې کوم طریقې دي هغې په مطابق آزادانه یو ژوند تیر کړی شي نو دې د وجه موږ دا ګورو چې هغې جنا
دا غوښته څنګه هغې دلته راله ټولو نه اول دا وایي چې جی مذهبي هر چا ته به ازادي هندوان دي که سیکان دي که عیسایان دي که مسلمانان دي هر څوک دلته آزاد دي او مذهب په حساب اس قطعا هغې باندې به نی ټولو نه اول خو دا خبره وکړو بالکل مسلکي مسلې به نی دلته څوک طبقي په حساب چې دی یو بل ته تقسیم به نه کوي هغې خاص طور دیسیس طرف ته چې دی هغه اشاره کول بیا جنا چې کوم ټولو نه غټ لعنت ګڼل او هغې د کتلې وه هندوستان کې هغه کرپشن رشوت ستانی د دې ډیر زیات خلاف او خاص طور هغه بیا چې دی خپل پروناونسمنټس کې خپل بیانونو کې هغه دا وینا کول چې هیڅ صورت دا شی به برداشت به نه کړی شي او تاسو ګوري چې نه پورې عمق مسلې دي چې کم جنا هغه زمانه کې هایلایټ کړي کاش کې هغه نه مونږ سره سبق اغسته وي او سره بلیک مارکیټینګ that was once again very important thing that Jinnah wanted to target and then once again nepotism دا سفارشیت چې دی تاسو ګوري ټول پاکستان دی کې چې دی ډېر بد گیر دی مونږ سوچو بعضې داسې خلک دي چې هغه هر ځای کې ریفرنس غواړي هغه دا وایي چې جی مونږ سوچ هم نشو کړی چې بغیر د سفارش چېرته نوکري میلاوی دی شي هغې کار کیدی شي دا څیز چې دی جنا خاص طور ټولو نه مخکې دا وینا کړې وه چې مونږ دا غواړو چې څه طریقې سره دا کلچر پاکستان کې را نشي چې کم هغې یونایټډ هندوستان کې کتلې وه او هغې دا سوچ کول او هغې خپل سپیچز کې دا وایي چې دا برایانې اگر مونږ کنټرول کړې نو بس مونږ هغه طوفان بدتمیزي نه به بچ شو مونږ هغه بد انقلاب نه به بچ شو یاد لرئ انقلاب به ذات خود یو تبدیلی غټ تبدیلی تبدیلی مخکې راغلی و ان شیپ آف پاکستانز کریشن لیکن دینه پس چې کم تبدیلی راځي هغې دا سوچ کول چې دا به ډېر زیات تلخ به او دنه به مونږ ځان ساتو د وجه هغې مخکې نه دا مونږ ته انیومریټ کړي چې دا هغه بد څیزونه دي چې مونږ ته ځان به ساتلی ادروایز مونږ ډېر زیات نقصان کې به پرېوځو تاسو ګورئ دا غلطیانې چې کوم هغې هایلایټ کړې مونږ هغې بالکل خیال ونه کړه او د وجه 1971 کې مونږ ګورو چې زمونږ 2 لاسونه جنا مونږ له راکړي او یو مونږ نه ضایع شو جنا هغه زمانه کې بیا تاسو تاسو ته پته پکار ده چې دا جنا او لیاقت علي خان پرایم منسٹر اف پاکستان هغې منځ کې اختلافات راغلې جنا چې دی هغه ډېر هول هارټډ ویری کمیټډ کس و لیاقت علي خان was also very committed man but of course differences were there between the two او هغه د وجه چې دی بیا جنا چې دی ډېر زیات لکه لو پروفایل ته لاړ او هغې یو وجه چې دی تاسو ته پته ده چې هغې صحت هم و چې هغه صحت ډېر زیات د اجازت نه ورکول چې هغه ایکټیولی پارټیسپیشن وکړي جنا د دنیا نه رخصت شي او د دې رخصت نه د دې جنا رخصتېدو نه فورن پس چې دی مین ایکټر چې دی د پاکستان رن کولو والا هغه لیاقت علي خان شي دا هغه زمانه ده چې کم کې چې دی مونږ ته انډیا طرف نه پریشر زیات ښکاري سیکیورټي وایز او بیا دې سره سره تاسو ګورئ چې دنیا یو پکچر هم بدل شي دنیا کې داسې دی چې دو نظریاتي جنگ یو نظریاتي جنگ شروع شي دو ملکونو منځ کې and that we say communism at one end هغه سوویت یونین سپورټ کوي کیپټالیزم ایٹ د ادر اینڈ او هغه امریکا سپورټ کوي او بیا دا دوه چې دي ټول دنیا کې ملکونه چې دي ځان طرف ته راکاږي چې موږ سره شي تاکہ یو کولډ وار چې کوم موږ وایو انټرنیشنل ریلیشنز کې هغه شروع شي دی یاد لرئ چې څومره کتابونه موږ وایو امریکایانو طرف نه مونږ هغې نه چې کله کتابونه ګورو او هغې نه انټرویوز کوو نو هغه دا وایي چې 1947 کې د پاکستان امریکایي دپاره څه خاص اهمیت نه لرل ولې چې امریکا دا سوچ کول چې سوویت یونین کمونیزم خلاف ودرېدل هغه صرف او صرف یوروپا طرف نه به هغې دا سوچ هم نو کړی چې ایشیا طرف ته هم دا کیدی شي لیکن چونکې 1949 کې چین جوړ شو او چین هم کمونیست ریولوشن سره راله نو هغه نه پس 49 نه پس دې ته دا احساس شو چې بھئی دې طرف ته هم څه نه څه توجه ورکول پکار دی اوس هم هغې دا احساس نو چې هغه دې طرف ته راشي لیکن زمونږ لږ ایشو دا جوړو مونږ دا غوښته چې دا انډیا چې کم طریقې سره مونږ ته ګوري مونږ ته ضرور پکار دی چې یو ګریټ پاور چې دی زمونږ وروستو ودرېږي دې دوران کې تاسو ګورئ چې یو سوویت یونین نه مونږ ته انویټیشن راځي چې لیاقت علي خان ته چې تاسو وزټ وکړئ او بل انویټیشن امریکې نه راځي چې تاسو واشنگټن ډي سي ته وزټ وکړئ یو شی یاد لرئ سوویت یونین طرف نه
چې کوم انویټیشن راغلی هغه اول انویټیشن او دویم انویټیشن چې دی بعد کې مونږ ته امریکې طرف نه چې دی یو انویټیشن راځي لیاقت علي خان سلیکټس د سیکنډ وان هغه امریکې وزټ چې دی قبول کی او سوویت یونین ته نه ځي دا هغه ځای دی چې کم نه چې کم تاریخ چې دی هغه بس جوړ شي نه پورې تاسو ګوري زمونږ بالکل هغه مونږ وایو که نه چې مونږ زمونږ جوړونو کې چې دی اوس امریکا ناسته ده هغه وجه دا ده چې مونږ هغه زمانې نه هغې سره چې دی هغه زبردست یو تعلق جوړه کړه لیډیز اینڈ جنټلمن پاکستان ابتدایي چې کم تاریخ ما تاسو ته بیانه کړه فارن پالیسي سره مونږ ته دا احساس کیږي چې کم شی تاریخ کې کیږي هغې اثرات موجوده وخت پورې مونږ چې کم دا ریټ ریس کې روان یو که نه چې نن څه دی هغې باندې تجزیه کوي بس ورسره چې دی وایند اپ کوي بس پیک اپ کوي ختم شو دا داسې نه دی یاد لرئ مونږ ته هر صورت تاریخ کې کتل دي مونږ ته دا کتل دي چې مونږ تاریخ کې مخکې څه کړي یو او هغې چې کم اثرات دي هغې به خمیازې مونږ به بوکتاوو یا د هغې فایدې مونږ به نن ګټو دې سره دا پروګرام اینډ ته رسي Thank you so much. For the next episode, very soon we are going to get together. Till then, take care of yourself. Allah Paman.